وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی چې نن سبا دا کوم باتروم یا واشروم بیت الخلا جوړ شوی دی، نو ما د یو عالم نه اوریدلی دی چې نن سبا چون کې دی کې صفایي ډیره نو لہذا دننه بیت الخلا کې که یو سړی اودس کوي نو هغه کلمه شهادت یا دعاګانې ویلی شي. والله اعلم چې هغې په کوم بنیاد باندې ویلي دي، خو زه ما چې کومه مسله بیان کړه چې هلته دعاګانې ویل دا منع دي، بسم الله ویل منع دي، نو د هغې دلیل زه ذکر کوم. علامه شامی رحمه الله فرمای فتاوی شامی کی والبداءة بالتسمیة قولا قبل الاستنجاء وبعده. د استنجا نه مخکې به هم سړی بسم الله وای، یعنی چې شروع کوي نو التبه د اول بسم الله وای او بیا چې کله فارغ شي چار اندام کوي نو بیا به هم بسم الله وای. لیکن بیا ورپسې فرمای وفي محل نجاسة فيسمى بقلبه. او کچرتا غزه داسې وي چې هغه نجس وي نو فیسمى بقلبه، بیا چې بسم الله وای نو بیا به په زړه کې وای، یعنی زړه کې به بسم الله باندې دغه کوي، فکر کوي، په جبه باندې به نه وای. بیا تفصیل کې فرمای والظاهر ظاهر داد ان المراد انه يسمى قبل رفع ثيابه ان كان في غير المكان المعد لقضاء الحاجه. و ظاهر دادا که یو سړی په داسې ځای کې اودس ماتي چې هغه د اودس ماتي د پاره غزه نه دی جوړ شوی، مثلا په صحرا کې په دشت او بیابان کې یو سړی اودس ماتي، نو دغه وخت کې چې کله د جامع لري کوي یعنی اودس ماتي تکینی، نو د دې وخت نه لږ مخکې به د بسم الله وای، والا فقبل دخوله. او کدا سه کې د اودس ماتي چې اغازه جوړ شوی ده د اودس ماتي د پاره، لکه نن سبا بیت الخلا چې هغه جوړ شوی دی د اودس ماتولو د پاره، نو فرمای فقبل دخوله، بیا به بسم الله وای بیت الخلا ته د داخلي دون مخکې چې کله د داخليږي نو یو مسنون دعا ده اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. او بل چونکه مخکې بسم الله ویلم پکار دی نو دی وای چې دا بسم الله چې دا سزه کې د اودس ماتي چې هغه جوړ شوی ده د اودس ماتي د پاره، مثلا بیت الخلا باتروم ناغه کپاکی ک ناپاکی الته بسم الله ویل منع دی. د فرمای فقبل دخوله، مخکې د داخلي دون بوای ځکه هغه جوړ شوی ده د اودس ماتي د پاره. بیا ورپسې فرمای فلو نسی فیهما، کچرته دی یو سړی نه په دی وخت کې هیر شي، مثلا یو کسته په صحرا کې بول کوي نو مخکې د دینه چې د عورت ښکارا کې بسم الله ته هیر شو، یا مثلا په هغه ځای کې اودس ماتي چې هغه جوړ شوی دی د پاره ده، نو بیا فرمای دغه صورت کې بسما بقلبه، بسم الله بوای پزړه کې، ولا يحرك لسانه، او جبه بنخوځي پاغي باندې تعظیما لاسم الله تعالی، دې د پاره چې د الله د نوم تعظیم راشي، د الله د نوم بی عزتی را نشي چې د پداسه ځای کې بسم الله وای. نو دینه معلومه شو چې کم زید او د اسمات د پاره جوړ ده ناغه اگر که صفا ول نه نو الته دننا بسم الله ویل مندي، نو چې بسم الله منع ده نو نور اذکار خو په طریقې اولا مندي، بلکې چې کله د داخليږي بیت الخلا ته نو هغه وخت کې به د بسم الله وای، اماغه بسم الله هغه د چارندام او د استنجا د دواړو د پاره کافی ده. او دویمه حواله
د आपकी مسائل اور उनका हल दाغه جلد نمبر 3 د صفحه نمبر 1 او 2 کې انداز سے سوال شوه ہے हमारे घर में 2 गुसल खाने हैं जिनमें से एक अटैच बात है यानी یو زمون کور کې وای 2 غسل خانه دي یو پکې टच बाथरूम ده मैं और घर वाले अक्सर इनमें गुस्ल भी कर लेते हैं और वजू भी وای منګ او د کور چې څومره افراد دي مونږ غالته او دسم کو او غسل هم کو نو د دې څه حکم ده نو دوی ورته فرمایي جواب کې جواب اس غسل خانه में वजू जायज है دغه غسل خانه کې او دس کول جایز دي ځکه هغه ورته دا ویلي دي په سوال کې چې دا टच बाथरूम ده او टच बाथरूम खामखा صفای نو دوی ورته جواب کې وای اس غسل خانه में वजू जायज है پدې کې او دس کول جایز دي لیکن دعائیں इसमें दाखिल होने से पहले पढ़ ली जाए او چې کومه دعاګانې وای بسم الله وای نو هغه به د داخلي دون مخ کې وای نو که پاک هم وی دازه خو چون کې هغه جوړ ده د نجاست د پاره جوړ ده د او د سماتولو د پاره نو التا بسم الله او نور اذکار من دي البته داخلي دون مخ کې بوای یو بل سوال کړه د زنانه او د لباس په باره کې نو زنانه چې څومره مستوري څومره د ستر نه ډک لباس د زنانه وي هغه څه لباس به استعمالي او تاسو چې د کم لباس ذکر کړی ده دغه لباس د زنانه او د پاره استعمالول دا جایز نه دی او په دې باندې د عظیم ګناهګار دي حدیث مبارک کې نبی رسول الله لعنت ویلې په داسې زنانه باندې فرمای کاسیات عاریات دا سے زنانا کاسیات پټی دي عاریات لسی دي د دې سو معناګانې دي یو معنا دا ده کاسیات پټی دي یعنی ظاهر باندې خو لباس اغوسته ده خو عاریات لسی دي معنا دا ده چې حقیقت کې داغي ستر نه دی راغله په دغه لباس باندې نو ظاهرا خو پټی دي یعنی لباس اغوسته خو عاریات په حقیقت کې لسی دي ځکه دغه بدن دغه لباس ته دوی ستر نه راولي او دویم دا چې د دې حدیث معنا دا د کاسیات پټی دي عاریات لسی دي یعنی بعضی حصہ د بدن پټي او بعضی حصہ د بدن سرګندې مثلا لاسونه مټي یا مخ یا غاړه دای سرګندې دویمه معنا دا ده او دریمه معنا دا ده چې کاسیات پټی دي د الله په نعمتونو باندې عاریات لسی دي د الله د نعمتونو ناشکری کوي د دې زنانو په باره کې نبی رسول الله والسلام فرمایلی دي چې دوی باندې لعنت او دویمه دا ده چې لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها دغه زنانه به جنت ته داخل نشي یعنی په دخول اولی سره اول ځل بنشي داخله ده بلکې دوی به په جهنم کې د خپل جرم سزا سکی بیا برازي جنت ته چې مسلمانان وي نو فرمای لا يدخلن الجنه دوی به جنت ته داخل نشي په دخول اولی سره ولا يجدن ريحها او نه به د جنت بوی محسوس کی پاول وخت کې وان ريحها لتوجد من مسيره كذا وكذا سره د دینه د جنت بوی ډیر اندازې زې پورې محسوسيږي لیکن دوی بداغې نه محروم وي نو داسې لباس چې پاغه کې د زنانه پوره ستر ناراضي نو داسې لباس د زنانه د پاره منع ده او دا لوی ګناهګار دي او قرآن کریم کی اللہ رب العالمین فرمائے یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن اے پیغمبر خپل بیبیانو ته او خپل لوریانو ته او د مسلمانانو زنانو ته وایي چې تاسو جلباب
اغوندي جلباب ویل کیږي هغه صادر ته چې هغه د سر نواخله تر خپو پورې مکمله پکې پټای. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د جلباب معنا کړی د جلباب هغه لوی صادر ته ویل کیږي، یعنی لباس خو به اغوستي چې د ضرورت په بنا باندې د کور نوځي، د لباس سره به جلباب اغوستي. وای جلباب هغه لوی صادر ته وای چې د سر نواخله تر قدمه پورې دا د زنانه پکې پټي، صرف یو سترګې سرګند کړي چې پاغي باندې لار معلومه. یو بل سوال کړی دی وای چې زه یو کس ته گاډي اخلم او یو 15000 درهم پکې هغه را کې نو ټولي پیسې زمای، خو زه هغه ته دا گاډي ورکم او دا ورته وایم چې 1500 روپۍ ستا زیاتی خرچه شوه او نور چې کومه مخالفي اخلي نو هغه ذمہواریم پتا ده او چې کومه پیسې ګټلې نو هغه نیمستاني مې زما. وای دا څنګه دي؟ هغه چې تا ته پکې پیسې درکړې په دې گاډي کې نو هغه تا سره شریک شو، بیا شریک چې ده هغه مزدوري چې کوي د تا سره اجیر وستا، یعنی په دې کار کې تا سره اجیر وي، نو چې کومه منافع تاسو مقرر کړی نو هغه خسته شي، زیاتی نشي اخسته. مثلا دا د ورته ویلي چې دې څومره ګټلې نیمستانې مې زما، دا خو صحیح ده. خدا دا چې دا کمی مخالفی چې اخلي یا نور څه جرمانه راځي یا په دې گاډي څخه خرچه راځي، نو دا څنګه د چې ته دا غي نزان بری کې ناغه ستاسو په ذمہ باندې، ستاسو دوړو په ذمہ، هغه هم تاسو د خپل پیسو نه د ګټې نه پرې کوي او پاتې شو دا 1500 روپۍ. نو کچری دا ته اسه ورکه ستا خوخه دا ورکوي شي، خو کته نه ورکه هغه غواړي نو دا حق نه لري. البته په مخالفو په نورو تاوانونو کې په تور سره شریک